فقها دا وایي چې بندېدل په نورو حیواناتو سپي کې شرط دی خو په مرغانو کې شرط نه دی. باب ما جاء فی الرجل یرمی السوید فیغیب عنه. ښکار دې ویشته مرغۍ دې ویشتله ډب راولوېده اوس ګرځې نشته. ښکار دې ویشته منډه یې کړه دلته تا ښه ولیدله ورلې خواله ښکار د نه غیب شه. دې ته خلک وایي پخوا چې خلک واړه وایي پیرانو ماماګانو زمونږ شی راکړه خپل شی دې واخله نو خلک وایي پیرانو د نه وتښتوه. بیا چې سبا له ورلې پیرانو نه یې تښتولې هلته پروت وي نو د دې حکم څه دی؟ دا اوس خوړلی شي. وبه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي السويد فأجدو فيه من الغد سهمي. رانا ورکشي سبا چې ورشم مندکم په هغې کې سباله د امین د تبعیض لپاره دی او بعضې چا ویلي د امین په معنا د فی دی. فاجدو یعنی یا رسول فاجدو فيه من الغد فی الغد سبا پکې وینم هغه خپل اثر د سهم چې ماغه زما سهم پکې دی ماغي وجلې دی. قال اذا علمت ان سهمك قتله چې تا ته یقین راغی چې هم دې ستا سهم وجلی دی اوبو کې نه دی ولیدلی دا ښکار ستا بل شي چیچلی نه دی بل شی شوی نه دی هسې زخمي پرېوتی نه دی چې بیا بل شی راغلی هغې وجلی داسې نه وي ته یینې چې هم دې ستا په غشي باندې مړ دی نو ولم تر فيه اثر السبع او ته پکې اثر د لیوانو ویني چې لیوانو به مات کړی دی هغوی به وجلی فکل نو تې خوړلی شي. نو دا ستا دپاره جایزه طریقه شوه. وروا شعبه هذا الحديث عن بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير وعن أبي ثعلبة الخشني مثله وكلا الحديثين صحيح. باب ما جاء في من يرمي السويد فيجده ميتا في الماء. ښکار دې ویشت سبا ورلې ماغستا غشی پکې دی خو هغه ښکار په اوبو کې پروت دی نو دا اوس هر پر حلال نه دی ولې کېدی شي دا مړ ستا په غشي نه وي بلکې مړ شوی د اوبو د لاسه. عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السويد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل چې دې ستا دغه وجلی دی فکل الا ان تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. باب ما جاء في الكلب يأكل من السويد. سپي خوراک وکړه د ښکار نه نو ستا دپاره د دغه ښکار د دغه سپي چې خوراک یې دې کړی دی دغه ښکار ته خوړلی شي. دا موږ مخکې وویله چې مسله لږه اختلافي ده. د بخاري روایت د عدي بن ابي حاتم نه معلومیږي چې نه شي خوړلی او د عمرو بن شعیب د روایت نه معلومیږي چې خوړلی شي. نو دلته هم دا وایي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سويد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم تا خوشي کړی دی وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. ځکه هغه به چې خوراک دې کړی نو معلومیږي دا چې هغې د خپل ځان دپاره ښکار کړی دی ستا دپاره یې نه دی کړی. قلت ما ورته ویل یا رسول الله رأیت ان خالتت کلابنا کلاب اخر ما سپي ور خوشي کړل شی ونیو خو چې ورلو نور سپي مو سره راغلی دي. قال انما ذکرت اسم الله تا خو خپل نوم د الله یاد کړی په خپل سپي دی په دې نورو خو دې نه دی یاد کړی نو دې او دې کې دا احتمال شته دی چې دا شی دې وجلی دی نورو سپوی نو د دې وجې نه ته مه خوره. قال سفیان اکره له اکله. قال ابو عیسی والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم في السويد والذبيحه اذا وقع في الماء. ښکار دی یا ستا ذبیحه د حلاله دې کړله اوبو ته وغورځېدله